دی روح دا ټول ګناهونه د بدن د پاره کړیو. یعنی خوندونه خو سترګو اغستل پردو ښځو سړو ته یې کتل، غوږونو د پردو ښځو سړو خبرې اورېدلې، د انسان عورت په غلط ځای کې استعمال شو، د دې خوند واغستو، نو روح څه ګناه کړل؟ دا خو بیا زیاتی دی. او بالفرض که سړی وایي چې نه بدن ته میلاویږي، بدن ته، نو که بدن ته میلاویږي نو بیا د بدن سره زیاتی دی، ځکه چې یوازې خو په دې ګناهونو باندې د بدن ته راحت نه میلاوېدو، د روح ته هم په دې باندې خوشحالي میلاوېدله. په دې بنیاد باندې راجح مذهب هم دا دی چې بدن ته هم میلاوي. دا خو د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په قبر کې عذاب هم شته او په قبر کې نعمت هم شته. البته سوال دا دی چې دا به عذاب به جسد ته میلاویږي او که دا به روح ته میلاویږي؟ دا به روح ته میلاویږي که جسد ته میلاویږي؟ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دا روح ته هم میلاویږي او بدن دواړو ته میلاویږي. دا صحیح عقیده ده، روح ته میلاویږي او بدن ته میلاویږي. په دې باندې بیا څه اعتراضات هم راځي. به طور مثال یو اعتراض دا عام طور باندې زمونږ د مشایخو موږ ته به د شرقایت کې دي کتابونو کې به ویل چې بالفرض که روح ته میلاویږي یوازې که نه صرف روح ته میلاو شي، نو دا خو د روح سره زیاتی دی، ځکه د روح دا ټول ګناهونه د بدن دپاره کړي وو. یعنی خوندونه خو سترګو اغستل پردو ښځو سړو ته یې کتل، غوږونو د پردو ښځو سړو خبرې اورېدلې، د انسان عورت په غلط ځای کې استعمال شو، د دې خوند واغستو، نو روح څه ګناه کړل؟ دا خو بیا زیاتی دی. او بالفرض که سړی وایي چې نه بدن ته میلاویږي، بدن ته، نو که بدن ته میلاویږي نو بیا د بدن سره زیاتی دی، ځکه چې یوازې خو په دې ګناهونو باندې د بدن ته راحت نه میلاوېدو، د روح ته هم په دې باندې خوشحالي میلاوېدله. په دې بنیاد باندې راجح مذهب هم دا دی چې بدن ته هم میلاویږي، روح ته هم میلاویږي. یوازې عقل په لحاظ نه وایو، په دې کې نصوص دي. زمونږ استادانو به د هغې مثال دقه بیانوو چې یاره د دې مثال داسې دی لکه یو ګوټ دی او یو ړوند دی، او دا چېرته لاړ د چا د لوچو باغله په دې مالټې لوچې وشو کولی. نو چې کله مالک راغی چې ویې کتل چې یو ړوند دی او بل ګوډ دی، ړوند ته لار نه معلومه دا څنګه راغلی دی، ګوډ راتلی نه شو دا څنګه راغلی دی. معلومات یې چې وکړل، ړوند ورته ویل چې دا ګوډ ما په اوږه کړی و، دی ګوډ ما ته لار راښودله او ړوند را روانو، حتی چې مالټې شو کولی دي، ګوډ یې په اوږه کړی دی، هغه د باغ نه مالټې را شو کولی دي. نو اوس په دې صورت کې به د باغ د مالک ډانګی را خوشی کوي، یو کس ته پیدا سر وهي، خو څوک به وهي؟ دا ګوډ ورته وایي چې ما مه وهه ځکه زما خو خپو کار نه کوو، زه خو نشم راتلی، دا ټوله غلطي د ړوند ده. ړوند ورته وایي چې ما مه وهه، دا ګوډ وهه ځکه چې زما خو سترګو کار نه کوو، دا خو ما ته دې ګوډ دا لار راښودلې ده. نو اوس به څه کوي؟ دا سزا به نه ورکوي که ورکوي به ورله؟ ورکوي به ورله، خو یو لکه دواړه به سزا ورکوي، دواړو له به ورکوي، دواړه به یې دوه ډانګې ووهي، ځکه چې دې ګوډ ته به وایي که تا ورته نه ښودلې دا ړوند نشو راتلی، او دې ړوند ته به وایي چې که تا بالفرض دا سړی نه وی په اوږه کړی نو دا ګناه نه شوه کېدلی. په دې وجه نه معلومه دا شو چې د روح او دارنګې د بدن د دواړو سزا ده. او د دې سره سره دا خو عقلي خبره ده. نقلي طور باندې دلایل دا دي چې احادیثو کې د نکیر او د منکر ذکر راغلی دی چې دا قبر ته راځي او په یقعدانه کې نه یې په قبر کې، او تعاد الروح الفاظ راغلی دي، روح باقاعده راځي. او بل دا چې دا قبر په دې قبرونو کې د مارانو ذکر راغلی دی، او په دې قبر د یو بل د راجوختېدو ذکر راغلی دی، څنګه چې په حدیث د سعد بن معاذ کې راغلی دي. په دې بنیاد باندې د قبر عذاب دا د روح دپاره او د بدن د دواړو دپاره دی، څنګه چې عذاب د دواړو دپاره دی، دغه شان یې ورسره راحت هم د دواړو دپاره دی، ځکه ګناهونه دواړو په شریکه باندې کړي دي. د جسد او د دې روح او د عذاب او د نعمت په باره کې بعضې علما دا یو اشکال ذهن ته راولي چې بدن له څنګه عذاب دی. ډېر کله د خدا سي وشي په جاس کې سړی وسوځي او پته مونه لګي، په اور کې وسوځي، هندوان خپل مړی سیزي. او د هغې سره سره دا ده چې به طور مثال یو انسان دی او هغه سمندر ته ودنګلو او مې تیر کو او د هغې د فضلاتو په شکل کې هغه خارج شو، نو دا به څنګه بیا د بدن ته سزا میلاویږي؟ نو جواب دا دی چې د قبر دا ټول حالات، د برزخ دا ټول حالاتو دا عقلی طور باندې موږ نشو معلومولی، دا عقلی نه دي بلکې دا نقلی دي.
بس د قبر د عذاب تذکره په حدیثو کې راغله الله په دې باندې قادر دی ان الله علی کل شیء قدیر دغه معنا د الله په دې قادر دی چې الله تعالی بیا عذاب ورکړي الله بیا عذاب ورکړي او د دې سره سره په حدیثو کې دام راغلی دی چې الله رب العالمین با د روح لبل یو بدن ورکړي به طور مثال دا بدن خاورې شو دا بدن ور وسېزو دا بدن مېو خړو دا زمرو خړو الله رب العالمین د څه کوي چې الله تعالی یو بل بدنم الله ولا پیدا کړي دې نذیر په کوم ځای کې دی نو هغه حدیث دی چې رسول الله فرمایي چې کم شهیدان وشي د شهیدانو روح الله د شنو مرغو په ججرو کې شي دا شنه مرغۍ کم دا بدن دی نو د شهید لاش کو په قبر کې پروت دی او الله رب العالمین راولګي دو او د دې روح د پاره الله رب العالمین یو شنه مرغۍ پیدا کړل او دا غي په ججرو کې الله تعالی دا روح ورواچو الله تعالی ول بل بدن پیدا کولی شي یا د غشانه مثالی جسد د انبیاء بارکم راغلي دي چې انبیاء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په بیت المقدس کې ملاقات وکړو او 2 رکعاته مونږ یې پسې کړی نو دي قبرونه خو په یو ځای بل ځای کې پراته دي دا غوی لاشونه قبرونه کې پراته و دا غسه ملاقات څنګه وشو دا مثالی جسدونه دي یا دا چې په شب معراج باندې نبی علیہ السلام د اتو پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي او د اتو پیغمبرانو سره ملاقاتونه چې وشول دا په قبرونو کې پراته و دا په قبرونو کې پراته و نو جواب دا مثالی جسدونه دي یو حدیث کې راغلی دي چې ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله رب العالمین په ځمکه باندې دا حرام کړی دي چې دا د پیغمبرانو بدنونه اخري پیغمبرانو بدنونه اخري او د دې سره سره ک الله رب العالمین دا بدن خاور نه کی او دا لاش پروت دی نو د دې لاشو او د دې روح مینس کې یو کنیکشن دی په کنیکشن باندې سزا ملاويږي او په کنیکشن باندې عذاب ملاويږي په دې باندې الله تعالی قادر دی لکه مثال دلته بټن هغه سړی ولګي په کوم ځای کې لیټ ولګي لیټ په کوم ځای کې دی دا خو لا اوس د بټنو خبر را للی موبایل دلته کې اتزان ته ان کو په امریکا کې وسړی نه دا خبره که په خوا ګرانې وي چرته کنه په خوا ګرانې وي نو اوس خو نه دی ګرانې کنه ځکه په دې ځکه سړی په قبر دلته دام قبر مثال لکنه دا دروازه لري بند کړی دا په کوټه کې دنه یې موبایل له کولاو کو په امریکا کې سړی ته تخکاری نو چې په دنیا کې مونږ ته الله تعالی خو دل نو په آخرت کې او په قبر کې الله د سګر نه دی چې الله تعالی روح لم سزا ورکړي او بدن لم سزا ورکړي هغه دواړو لا سزا شته بدن له به مور کې روح له به مور کوي نو الله تعالی فرمایي ثم يحييكم بیا الله تاسو را ژوند کی را پیدا وم کی ثم الیه ترجعون بیا به الله تاسو واپس کولای کیږي د قبر په عذاب باندې په نعمتونو باندې اعتراض دا عقلی تر شوی دی چې دا عقلا محال دا معتزله نه مني ځکه چې کله کله خود چا خواته قبر پروت دی او د وس پړ دو 2-3 ورځې پس اق شانی هغه کفن دی هغه شانی داغه بدن پروت دی او بالکل برابر په کم طریقې چې غخ کړو په هغه طریقه باندې دی نو د عذاب څنګه ملاو شو یا نعمت څنګه ملاو شو نو جواب دا دی چې ډېر کرته زمون خواته یو سړی ودی او هغه خوب یې نه په دې خوب کې دا په هوا باندې الوزي او مونږ وایي چې دا سړی پروت دی دا خناره خيږي او خړیږي یا یو سړی په خوب کې بس پور ایثار کړي سپو او دا بسم په تکلیف کې او ستا خواته به برابر خنیږي تا ته پروام نشتا تا ته پته نه لګي او د قبر د حالات مبارک قرآن کریم فرمایي چې ولا تموتن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون تاسو په دې باندې نه پوهیږئ لہذا د قبر د عذاب او د نعم په باره کې موږ ته شعور نشتا